دے بھی بیا پوئے بچیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد افضل صلواتک بعدد معلوماتک وبارک وسلم وصل علیہ. آیت نمبر 9 سورہ طہ 319 پیج نمبر 319 318 وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا يَقِينًا مُنْغَ وَحِكَرِوَا مُوسَى علیہ السلام تا ان اثر بعبادی چی دشپی بوز بندگان زما اسرا مانا دشپی بوز لل ان اثر دشپی بوزا دشپی اوزا نو سوچم د دشمن دزمکی نقوزی دشمنه نظام بچکے اندروزی نوزی دشپی اوزی ان اثر بعبادی چی دشپی اوبا وچا معنا دا چې الله تعالی مخکې نه انسپایر کړ چې په سمندر په پوری کې دلوي لار به سمندر درکې او وچ وي لار به سمندر. موسی علیہ السلام چې اسوا ورته ارتاو کړه نو 12 لارې پکې پیدا شوې چې کله بنی اسرائیل قبیله 12 وي او د یو بل بوم نه فالو کو دی به یو بل نه فالو کو د یو بل سره ډېر سخت دښمنی لري د یو بل سره سخت دښمنی اوسم د جوګان یو بل سره ډېر سخت دښمنی لري زمونږ عزیزان دي کنه ویا دا جوړ شي. ولقد اوحینا الی موسی یقینا مونږ وحی کړو موسی علیہ السلام ته ان اضرب عبادی چې د شپې بوز بندگان زما فضرب لهم جوړ کړي د پاره طریقا لارا په باره سمندر کې یا بسن اوچا. موسی علیہ السلام دا ریډ سی دا څه په لخت باندې وو نو 12 لارې په کې جوړ شي. تاسو هغه مووی کتلې اټن کمانډمنټس تاسو کتلې څه هغه کوم وای اخلاق تر اخلاق کې نو سمندر لازم چي ودري لا تخاف درکن او تبنیریگی درکن دموندو د فرعون لا چکنی اغبتا تے پروچکی فرعون دی نشی نیولے لا تخاف درکن نبیریگی درکن درسیدو د فرعون لا ولا تخشا نبیریگی دغرقی دون پا سمندر کی دا دوار یری بدر سرنی شاتنا فرعون دے او مخیتا سمندر دے نو ندی فرعون رسول شی او ندی سمندر ڈوبول شی. فاتبعهم فرعون اولگی دوی پس فرعون بجنود سرداس کرو ادلش کرو خبل فغشیهم من الیم پس پٹک فرعون یالنا من الیم د سمندرنا ما آغا عظیم چپو غشیهم چپٹک دویلا اس آخلار موسیٰ علیہ السلام نور کڑی و معجزہ و چھ فرعون پی سنگ ورغم اللہ تعالیٰ وی آغا عظیم چپو دا نام دیکھا چی واضح اللہ تا معلوم دا چکم چپوا دی ما تا وی استفهام تعظیمی یا موصول للتعظیم چی آغا قطع چپا او سیدہ سی رگڑاو ریڈ سی کی بھی کم بات ہوتی ہے پورے وزن کنا پورے کم نو بس در ریڈ سی چی ایجپٹ تا مخامخ کم رہ دے تو دینا پورے وزن ہوتا دیر رہ دے. فاتبعهم فرعون بجنودی پس اولگی دلدوی پس فرعون سرد لشکر اخبر فغشیهم من الیم پس پٹک دویلا من الیم سمندر ما غشیهم آغا دوی چپو غشیهم چی پٹک دویلا ان دوی چپو اوال وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ گمراہ کرے فرعون قومه قوم پر وما ہدا ہدایت ورتنو کرے دا خیر لارے ورتن زمون شیخ سے بے ترجمہ کو لے سادہ پختو کی دا کہ اللہ تعالیٰ وی فَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قومه فرعون قل قوم گمراہ کرے وما ہدا رسلیتوب لارے ورتنو کھولے وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ گمراہ کرے فرعون قوم پر وما ہدا گائیڈنس نور کرے
یا الله تعالی فرمایي چې اوس کوم لیډر قوم گمراه کی او گایډنس ولور نه کینو الټیمیټ ریزلټ دغه دی چې دا کوم فرعون او دغه قوم فیس کړ. یا بنی اسرائیل او زامنو د اسرائیل، نو اسرائیل ما تاسو ته ویلي دا نیک نیم دی د یعقوب علیه السلام، نیک نیم دی د یعقوب او د اسرائیل 12 قبیله د یعقوب علیه السلام د 12 زامنو اولاد دي. ایسا موسی علیہ السلام ڈائریکٹلی د یوسف علیہ السلام نه ابل قبیلو کې یا بنی اسرائیل او زامنو د اسرائیل قد انجیناکم یقینا نجات درکړې تاسو لا من عدوکم د دشمن تاسو نه وواعدناکم امونږ وعده کړو تاسو را جانب الطور الایمن هغه جانب د تور مبارک تا هغه جانب د تور مبارک کې ممتاز سره وعده کړی و چې کله فرعون غرق کوم او تاسو ته دا ټول ارث میراث کې درکم نو تاسو له بیا لاس اینڈ رولز درکو چې تاسو کله مالکان شئ حکمرانان شئ د غزم کې نو دې کې به امپلیمنټیشن اف دی لاز اف الله دا الله تعالی قوانین بنافذوي. الله تعالی مال سره وعده کړی و وواعدناکم امون وعده کړی و تاسو جانب الطور الایمن پاغ اڑق دا کوئی طور مبارک کی ونزلنا انادل کڑو ممتاز بانے پسارائے سینا کی المننا من والسلوى او سلوى نو من دا سویٹ گمو دا سشو سویٹ گمو دا شپی بلکل دا دی پرخ تاسو پرخ ہوئے لکا دا پرخ براوری دو نو دانے دانے بشو وچ بشو او دانے دانے بشو نو سار بدائی را ٹولو اغبے پڑھو صحیح. نو دا سویٹ گمو او سلوا دا کرک سشو دای مرست کرک وی. ونزلنا علیکم المنّا نازل کریو ممتاز بان سارا کی المنّا من والسلوا سلوا بٹیری او مرزان کلو خری من طیبات ما رزقناکم کنگا تاستوین چه خورئی تاسو من طیبات ما رزقناکم پاکیزا غشیون چه ممتاز قدر کری دی ولا تطغو فی اثر کشی مکوئی پدے کی نو ولا تطغو فیه مینز دا کامنلی اون کوئی سنگا کوئی کامنلی اون کوئی مشترکت اور دا اون کوئی زان لذخیرہ مکوئی زان لذخیرہ مکوئی دا با تغیانی دیکی که ځان له مذاکره شروع کړه چې سبا هم جمع کوم نو دوه کسان به وږي پاتې شي چې ته سبا له جمع کې نو دوه کسانو حق دی صحیح شو. الله تعالی ورته ولا تطغوا فيه دا سرکشي باندې کوي بس سوره ضرورت ته هغه واره نور پرې دا لیو ټو اذر ټو ټیک اټ دا نور ته پرې دا صحیح. دا ذخیره کول چې دي دا انسانیت سره هم زیاتې دي لکه بنیادی تو قران کریم کې الله تعالی فرمایي خلق لكم ما فی السماوات والارض چې بنیادی طور خدای ټول سيزونه ما د ټول انسانیت لپاره مباح پیدا کړی دي. they have a common right چې په دې کې common right لري مشترک right لري. ها البته سبقت ید ورته وي پوزیشن چې دا چا پوزیشن په یو مباح سیز باندې راغی قبضه لوم براله هغه مالک ورګیدا هغه څو ورته مالک اوس په سمندر کې میان در چا ملکیت دی د چا ملکیت نه لري ټول خلکو لپاره مباح دي خو چې کوم سړي ښکار کو کوم مې داغه پوزیشن کې راغی هغه داغه ملکیت وګرځیدو. په دې ځنګل کې دا برډز او مرغۍ د چا ملکیت دی ټول خلکو لپاره هغه مباح دي خو چې کوم سړي ښکار کړ او راویني ولا دا هغه اونرشپ راغی داغه ملکیت راغی. نو اوس دا ملکیت دا لیمیټډ دی ملکیت سره دا خپل لیمټ لري خپل حدود لري چې ملکیت الاؤډ دی په شریعت کې خو نه هغه ملکیت چې نور خلک دلوږي هلاکیږي. شریعت اسلامی د داسې ملکیت د دې وجه خو احتکار ارتکاز او اقتناز درې واړه حرام ګڼل دي. شریعت اسلامی ذخیره اندوزی دا حرام ګڼل دي ارتکاز دولت دا حرام ګڼل دي. ارتکاز دولت دی ته وایي چې دا دولت سرکولیټ کیږي په یو څو خاصو خاندانونو کې اور ور کمیونٹی اگر ڈیپرائیو ہوئی ضروریات زندگی نہ ڈیپرائیو ہوئی صحیح. نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم د ارتکاز نہ منع وکړه د احتکار نه منع وکړه د اقتناز نه منع وکړه. اقتناز دته وای چې سړی سرمایه جوړي او لګي بینک ډیپازټ کوي بینک ډیپازټ نو دته وای اقتناز دا اقتناز هم ناروا دي چې کوم سرمایه در سره هغه سرکولیټ کړي په یو بزنس کې ولګوي چې نور معاشره ته هم څه فائدہ ډایرکټ یا انډایرکټ شي چې سم معاشره ته ډایرکټ
یا انډایرکټ. اوس مثلا قمر زمان سره 15 مليون ډالر دي شته نو سره صحیح نه نو اوس قمر زمان سره 15 مليون ډالر دي او دا 15 مليون ډالر په بانک کې خود دي نه چرته بزنس کې لګای نه سپکار کې زه کله 15 مليون ډالر د بانک راوست او بزنس کې ولګول شلو کسانو ته روزګار ملایوي دی سره شلو دا د دې وجه شریعت اسلامي اقتناز او ارتکاز او احتکار دا دی وړو دي. احتکار ذخیره اندوزی هولډینګ چې ورته وایي قانون کې اکنامک څه ورته وایي هولډینګ. هولډینګ ناروا کړ. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایل المحتکر خاطئ چې ذخیره اندوزی کوونکی دا کریمینل دی. ذخیره اندوزی کوونکی دا د معاشري او د سوسایټي کریمینل دی. دی هولډینګ کوي خلکو ضرورت دی یو صفتا او دا هغه هولډینګ کړل دی let the price to get away چې نرخ بالا کوم چې ارزانی همي چې لا تر اوسه قیمت خانه خلک دلو کې مړیږي دا فرق تا هولډینګ کړل دی ګودام نه ډک کړل دی. دا هولډینګ د څلور وړ امامانو متفقه مسلک دی چې داسې ګودامونه ګورنمنت اسلامي ګورنمنت not only has all the right they have a duty دا غي ذمہ داری ده چې دا ګودام په ماته د شی اکشن کوي چې ګودام په ماته د وسکه شی اکشن کوي د خلکو ضرورت ته ورته معاشره په تکلیف ده. صحیح. اوس د پاکستان کې دا کارخانه‌دارو دا بورا د چینه ته بورا وایي شوګر دا بورا وایي نو دا بورا د دې هولډینګ کړو یو کیلو پته نه سور ځای ته ورسېده بلکې خلک ګولار یو کیلو ته په قطار به بوزو ملو دوه ملي قطار. اوس ګورنمنت هغه به غیرت غونډه ګورنمنت ته طریقو لنور چې ورڅه دا او خپل انټلیجنس ورته ریپورټونه ورکړه چې دا ګودام ټکته ګودام ټکته هولډینګ کړل او پکې شامل کړه اصلي کې هغه ټول کارخانه‌دار دي. ها احتکار هولډینګ دی چې ضرورت په وخت باندې ضرورت شي دا لګیای سٹاک کی او مارکیټ کې نه راوځي د خلکو ورته ضرورت وي. او ارتکاز دی ته وایي چې دولت په یو خاص سرکل کې چاپیره ګرځي دا سرکل نه باندې راوځي د سرمایدارو سرکل. او اقتناز هغه دی ته وایي چې سره لګیای بانک بیلنس جوړای او هغه ته مارکیټ کې لګای نه چې د سرورو کسانو ته فائدہ ورسي ډایرکټ یا انډایرکټ. ها بس اوس په خپل ورته بانک لګیای سود ورکوي ورته د تقریبا وی ابي ادر فائدہ راځي او د سود نور خلکو ته فائدہ ده. احتکار چې کوم دی دا ذخیره اندوزی ده په یو خاص سرکل کې دولت سرکولیشن دی چې دا غینه بار بار راځي سرمایدار سرکل کې چاپیره ګرځي. او اقتناص چې سره لګیای بانک بیلنس جوړای او هغه دولت چې په بزنس کې نه لګي په سکار کې نه لګي چې لشلو کسانو ته روزګار ملوي شي. لکه ما مثال درکړم چې اوس د قمر زمان هغه 15 مليون ډالر چې په بانک کې خېدي خدای مو دې بچو ساتي نه له پیسو نه بچنا د یعنی د بانک ته سود نه صحیح نو ان ون وی ار دی ادر دته خو بس لاغي پیسې راځي او ځم سره ته خدای څخه فائدہ نشته. نو کله دغه 15 مليون ډالر دا اوباسي او په کلیاس کې یو کارخانه جوړه کی کلیاس کې 400 کې یو کارخانه په جوړه کی سوره کسانو ته په روزګار ملو شي. صحیح د مال به زیاتېږي او نور خلکو ته روزګار به ملو شي. نو چې اوس دغه کار نه کوي دې ته وایي اقتناص. سوي ورته اقتناص دا درې وړ عمل حرام دي. کلوا من طیبات ما رزقناکم خریتاسو. ابو سعید خدری حدیث کی راضی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حدیث نقل کرے. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ پیغمبر علیہ السلام صحابی دے هغه یو ځل خو پیغمبر علیہ السلام مونږ ته خطبه ویله نو په خطبه کې وی چې من کان له فضل مال فليعد به الى من لا مال له ومن كان معه فضل زاد فليعد به الى من لا زاد له ومن كان له فضل ركب فليعد به الى من لا ركب له فذكر من اصناف المال حتى ظننا انه لا حق لاحد منا في فضله. ابو سعید وی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته بیان کو وی په بیان کې وی چا سره چې اضافي خوراک دی ضرورت نه زیات خوراک دی دا دی ورکی هغه چا ته چې څوک وګي لاسته چا سره چې اضافي سورلی ده دا دی ورکی هغه چا ته څوک سورلای ته محتاج دی چا سره اضافي کپڑے دي ډریس دی دا دی ورکی هغه چا ته څوک کپڑے ته محتاج دی بربند دی
نو ابو سعید فرمایي چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دومره یو لوی لیست په دې خطبه کې ذکر کړی شیونو چې زمونږ دا یقین راغی چې د ضرورت نه اضافي در سره څه شی نو هغه ساتل ځان سره ناروا دي. کلوا من طیبات ما رزقناکم خورئ تاسو پاکیزه شیونه چې مونږ درکړې تاسو ولا تطغوا فیه سرکشي مکوئ دې کې فیحل علیکم کني نازل بشي تاسو باندې غضبي غضب زما ومن یحل علی غضبي او هغه څوک چې نازل شاغ باندې غصه زما فقد هوان یقینا دې هلاک شو چې څوک د خدای د غضب مستحق شو دغه خو بیړه غرق شو. وَإِنِّي لَغَفَّارٌ والله تعالی فرمایي چې still you are not too late. کته اوسه لسه ناروا کړی دا کوم شی ته چې ما یعنی هولډینګ احتکار اقتناز او ارتکاز کدا درې وړه عمل دې کړی او اوس دې هم هوش کې کانه لګ گئے عقل دې سر راغی او اوس دا هغه شی نه توبه وباسه الله تعالی فرمایي د توبې دروازې بندوم نه اوس دې توبه قبول. وَإِنِّي لَغَفَّارٌ أَكَيَقِينًا زَبَقُونَ كَمَا لِمَنْ أَحْجَاتَ تَابَ چتوبه وکړه وَآمَنَ ایمان راړ وَعَمِلَ صالحا عمل وکړي ثم اهتدى او بیا هدایت حاصل کړ. دا هدایت په معنا د استقامت دی چې توبه وستا ایمان راړ عمل صالح وکړو ثم اهتدى او بیا هدایت یعنی استقامت پیدا کړ په خپل ژوند کې. نو د توبې سره دا لازمه ده دغه تولیک چې توبې سره دا لازمه ده چې د ماضی په معاملاتو یعنی پرون چې کوم ناکار عمل کړل پاغي و پښیمانی پیمانه کېږي به پاغي به ځان بلیم کې معنا روا کړی د توبې معنا ده چې ځان بلیم کې چې ما ناروا کړی په حال کې نن رسله د دغه ګناه د میدان نه بازار راو باسي او په مستقبل کې د سبا لپاره او تر مرګ پورې دا عزم بکې چې به دا کار نه کوي. پرونی کار باندې بزان بلیم کې نن به دغه میدان نه راوځي د سبا لپاره تر مرګ پورې به عزم کې چې به آینده لپاره دا کار نه کوم. نو شیخ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایل چې د توبې تعلق درې واړو زمانو سره دی چې توبه وباسي دا به امپروو کې درو زمانو ته پاست پریزنٹ او فیوچر ماضی حال او مستقبل ته ځکه ماضی کې خو یو ناروا کړی نو پاغي بزان بلین کې چې دا ما ناروا کړی دا ما ناروا کړی او الله زما شو غواړم په حال کې نن که هغه میدان کې پاتې کې چې کوم ځای ناروا کړی خو نه بیا کې نو دا میدان نه راوځي هغه نه بزان راو باسي ځکه هغه سره ته یوز تو شوی ایتر څه شوی هغه سره یوز تو شوی صحیح ادب مستقبل لپاره عزم وکي چې آینده لپاره بدن روا بیان کوم. خبره دې کړه امام نووي رحمت الله علیه د توبې په دغه انداز باندې تفصیل ذکر کړی دی. ما تاسو ته بل د امام سیوطي په حواله رحمه الله د توبې تذکرہ کړی و چې توبه څه ته وایي. ناغه وایي چې توبه استحلال الخصوم خلق سره خپل ډیسپیوټس او کانفلیکټ دا ریزالو کول د توبې معنا ده چې کوم ډیسپیوټس او کانفلیکټ خلق سره دي فار نو ریزن هغه ینه مثلا دغه وګور سیف الله خانه چې زتا ته سیف الله خانه دا زما ستامس کې کوم تلخی چې دا زما په خیال خو بنیاد نشته خو یا تاسو یې ته کړل یا ما یې ته کړل بلا وجه نه چلو ته خو نه غواړي خو زه معافي غواړم درنه ما معاف کا دې ته وي استحلال الخصوم دې څه چې کته ته بنیاد معلومه تر ته وایا چې زما استاد دښمنی فسله زما استاد تلخی فسله خو د ایګو مسله ده نور څه نه صحیح د ایګو مسله نو خو ته معافي نه غواړې زه معافي غواړم استحلال الخصوم. او نمبر 2 رد المظالم د رد المظالم معنا دا ده چې چې حق دیواله ده نو چې توبه وباسه نو شی باغ ته واپس کړي دا څنګه چې هغه $1 والي دی پانه شیټه واچوي چې خدای توبه وباسه نه هغه شی ورته واپس کړي او د متعلقه سړي نه به معافي غواړي چې دا ما په دروغه یا په فراډ یا په دوکا یا په غلا یا په کرپشن یا په رشوت یا په هر طریقې چې وایي انلیګل طریقې سره هغه ته وایي چې داس
ستا ممکن د تبت نه خبر ما داخل الله صفائی کارا کړی دې نه خبر چې تاسو پیسې خدا دېستا او ما تاسو سره ځاتې کړل نو ته ما معاف کا دا دوره موږ ما ستاره پیسې تا نه غصب وساتلې واقعي ما ظلم کړی زدا استا حق ته واپس کوم ته معاف کا او الله نه علم تو غواړي چې الله مې معاف کړي دې ته وی رد المظالم رد معنا ریټرن to return the due rights of other انګریزي کې لیکل آسان دی to return the due rights of other ذکر چا رائټس نو واپس کې او څه توبه وباسي جماعت کې راته خدای ته معاف کړي خدای ته معاف کړي دا پلان نه نظم کوي ډېر څنګه توبه کوي نظم کا نو واپس کې خبره ته بخښي څه کوي نو رد المظالم رسوي رد المظالم بلکې حدیث کې راځي پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې دا سره چې د خلکو حقوق والی په یو طریقه یا په بل طریقه غلای کړي چیټینګ کړي کرپشن کړي رشوت کړي یعنی فساد ناروا طریقې د خلکو دوکه باندې څه یا په ناروا طریقه باندې لاندې کړي د چې بیت الله ته ورشي او د اواز کې چې لبیک خدای زه حاضر یم خدای زه حاضر یم نه زما حاضری قبول کا پیغمبر علیہ السلام یو فرشتہ مقرر دا غو ته جواب ورکړي چې لا لبیک ولا سعدیک حتا ترد ما فی یدیک نه دی حاضری قبول ده او نه تاسو خوشبخت سره یې نه راغلی ډېر بدبخت دی لا لبیک ولا سعدیک نه دی حاضری قبول ده نه خوشبخت دی چې دلته راغلی حتا ترد ما فی یدیک تر سوچ دی هغه پر دې حق چې قبضه دی ټول چې څو کړی هغه نه واپس کړي د دې وجه زمونږ د پښتنو زمونږ د مشرانو ایمانونو ډېر پاخو یو بل سره به جګړه مګړې چې حج له بدل پټوله وګرځیدل او صرف ګرځیدل بنا زما استاد یې مرلیز مکه یو لاندې باندې دی ا ډیسپیوټډ دی او زه حج روانم هغه مکه مسله به حل کړو هغه مکه مسله به حل کړو یعنی که تاسو سره خیر دې ته معاف کوم او کما سره چې دې در واپس کوم چې حج ته ته مکه ځان صفا کړ ورته مکه نه دا ټول ودا بس کنه لالا وکنه زمان خپل یاد دي چې دا مشران دوی به ګرځیدل چې چا سره به تعلق یا چا سره به پوله وا پوله هغه باندې به ګرځیدل چې زمون پوله دا ممکن د ستا ډکه ماته په غلا باندې والے په غلا نه په خطا چې هغه حق تاو کټ کړه ماله یا زما یو کولا زما یو چې تاسو پولی ته درمیږي شي او د مسله چې پوله واره شي نو ته ما الله لپاره معاف کا ځکه چې زه حج روانم صحیح ځکه دا خبر ورته مليان اوس مونږه مليان هم ټول سره پتون لاندې دبا کوي ځکه دا یو وجدا چې کوم سړی حج نه خو له پیسو والے نو مونږ لم لشل روپیا راکې نو مونږ خدای کدا مثلا مو کړ دغه لشل خو بند شوی بس عذاب دقه دی چې د خلکو تحفظات کی مادي تحفظات مشران مليانو هغه ورته به دن کې چوټ وي نو خلکو ټیکټ واپس کی نو ډن کې کیچوړ بلکې زمونږ کلی کې یو مولوی صاحب ډېر زور اورو خبر ځوان زمونږ کلی کې یو مولوی صاحب ډېر زور اورو ناغه یو جمعه کې چرته ورسره مسله کړو یو سړي وی چې دا چا ورته زه خو له موزیک پن پوینټ کړي او دا لکه چې زه ډېر سکول او ماته وی ناغه ورپسې موږ بس کا هغه مولوی صاحب پسې مونږ دې پرې خو دا ناغه مولوی صاحب ته چاوي دا قرآن دې حالت موږ کو الله صحیح امولان ډېر زور اورو خلکو او پښتون سره نو ورته مولوی صاحب دا پلانې تاسو موږ نه کوي صحیح مرکتل چې مولوی صاحب برابر عمل سي وې دا پلانې تاسو موږ نه کوي هغه ورته مرګري هغه ته ورو وې مرګري د امام حیثیت خو د باری وایي دي وایي چې بار پیراړي بار پیراړي پیټه کې پیراړي او دا غنم چې تاسو کټ کړئ ناغه چې تړي یې څه موږ ته ګډای وایي صحیح نه هغه وی د امام مثال خو د باری وایي دي د باری وایي نه چې ګډای کمه ده ته خګونی بدیږي نه څومره ښه ټیکنیکل جواب ورکړ نو توبه کې نمبر اول استحلال الخصوم نمبر 2 رد المظالم او نمبر 3 ادمان الطاعات چې مستقبل کې ځان به کمیټي ډوډي وټل کې دا حزم به وکي چې مستقبل کې به حتی الوسط خدای نافرمانی نه کوم نه بل چې حق وام نه بل الله حق وام ادمان الطاعات خبره دین کرا وَإِنِّي لَغَفَّارٌ أَيَقِينًا بَخُنْ کے مال من آغا چاہتا تابا چھ توبے اکڑا و آمنا
بخکړه وعمل صالحا او عمل وکنیک. نو عمل صالحا هر ځای قرآن کې الله تعالی د ایمان نه بعد عمل صالح یادوي، ځکه د عمل صالح درې تعلق دی ایمان سره. یو ورسره دا تعلق دی چې دا د ایمان ریکوایرمنټس او ډیمانډ دي، دا د ایمان تقاضی دي. یعنی چې کله ته مؤمن یو لا اله الا الله محمد رسول الله دی ویل دي، نو د ایمان تقاضا ده چې عمل به برابر وي، او که عمل نه برابر وي د لا اله الا الله مقصد شي. دا د ایمان ریکوایرمنټس دي، دا غي تقاضی دي. نمبر 2 دا د ایمان د خزانه پروټیکشن دی. ایمان یو ډیر قیمتي شی دی، دا ټول دنیا او د آخرت نعمتونه د ایمان بدله نشي کېدی. ایمان د خدای نظر کې دومره قیمتي شی دی چې ټول جنتونه هم د دې بدله نشي کېدی، د دې قیمت نشي کېدی. نو اوس دا دومره قیمتي خزانه سیف الله خان سره چې $15 نو د واسکټ دی جیب کې کېدی، خو که $10 نه به الله دې کې دې چې څوکونه باسي یا تر تراونه شي صحیح، او کله زره کېږي نه به پوری سټي بانک راځي ستا اکاؤنټ ته دی او کنه. نو مقصد دا دی چې څومره د شی قیمت زیاتېږي نو دومره سره د پروټیکشن ډیر خیال ساتي، چې شی څومره قیمتي کېږي نو دومره سره د پروټیکشن خیال ساتي، د تحفظ خیال ساتي. اوس ایمان خو ټول نه زیات قیمتي شی دی نو د پروټیکشن ډیر خیال ساتي. اوس دې پروټیکټ کېږي سره نو دا اعمال صالحه سره، منځونو سره، روزو سره، صدقات سره، حجونو سره، عمرو سره، د خیر کلماتو سره، عبادتونو سره، دې سره ایمان محفوظ کیږي. او نمبر 3 د ایمان تقویت راځي عمل صالح سره. ایمان مضبوطی کی سره عمل صالح سره. لکه یو سړی وایي زه مسل جوړوم، څه جوړوم؟ اعصاب جوړوم، بدن مضبوطوم. نو بل کس ورته جیم ته ځه، چېرته ځه؟ جیم ته ځه، ایکسرسایز کوه. ایکسرسایز سره مضبوطیږي، چې کوم بدن د کوم عضو ایکسرسایز کې نو هغه مضبوطیږي. نو یو سړی وایي چې ایمان مضبوطوم، نو ورته ایکسرسایز کوه. صحیح، د څه ایکسرسایز کوه؟ د عمل ایکسرسایز کوه. قرآن کریم کې الله تعالیٰ فرمایي ولو انهم فعلوا ما يوعظون به، که خلقو هغه عمل شروع کړي چې زه ورته کوم لکان خیرا لهم، دا د دوی لپاره بهتر دی، واشد د تثبیت او د ایمان مضبوط کی. نو ایمان مثلا سره جوړیږي عمل صالح سره، چې څومره ډیر عمل صالح کې دومره به ایمان مضبوطیږي. صحیح. وَإِنِّي لَغَفَّارٌ أَيَقِينًا زَبَخُنْ كِهِمْ لِمَنَا چَاہتا تابا چتو بے کڑی دو آمنا ایمان راوڑے دے وَعَمِلَ صَالِحًا عمل کڑی دے صالح ثم تدا اب آئے استقامت حاصل کڑی دے. نو استقامت اس سے تو سٹیبلیٹی، انگریزی کی ممور تو سٹیبلیٹی، او دا سٹیبلیٹی راضی سٹیٹ فاسٹنس سره چې تسلسل سره عمل بکے، څنګه بکے؟ کانٹینیوس عمل بکے، مسلسل بکے، ہمیشہ بدا عمل کے. لہذا سٹیبلیٹی بدل کے راضی. اور مسلمان کی مطلوب خدا تا استقامت دے، سچے دے استقامت دے. قرآن کریم کے بدل اللہ تعالیٰ ہوئی ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، یقیناً اغ خلق چچا یوزل دا خبر کرنے چیز زمون رب اللہ دے او بیائی کانٹینیوس دی سٹیٹ فاسٹ طریقے سر سٹیبلیٹی اخکارا کرے دا. آپ فلپ فلاپ کی گی نا د ایمان په حواله او د مسلمانانو په حواله باندې فلپ فلاپ نه کوي. ها دغه منګونه نو یو خبر بالکل سټریټ دین باندې روان دي. هغه ته هیڅ فرق نه پیږي حالات څنګه دي. خوشحالي ده بیا هم دیندار دی، غم ده بیا هم دیندار دی، تکلیف ده بیا هم دیندار دی، راحت ده بیا هم دیندار دی. نو دې ته وایي استقامت. دې څه وایي؟ نو ما تاسو ته یو واقع ذکر کړی و. خواجه نظام الدین اولیاء رحمت الله علیه دې لوی ولی تیر شوی دی، درس روانو مدرسه کې. بستی نظام الدین کوم ځای چې خواجه صاحب مزار دی دلی سره نږدې، نو دلته غټه مدرسه ده اوس او زمون مرکز دی جماعت د تبلیغی جماعت مرکز دی بستی نظام الدین. نو خواجه نظام الدین صاحب اولیاء رحمت الله علیه دا غټ درس روانو. نو یو سره راځي حضرت السلام علیکم. نو خواجه صاحب ورته وعلیکم السلام. ویجیا زمون د مدرسې لپاره کم شپ چې را روانو، څه شي کم شپ چې را روانو او د مدرسې خوراک پکې را روانو، نه غنم را روانو، وړه را روانو، دالونه را روانو، ډک شپو. هغه چې په
سوې په پښتو کې ګردا ول چورلندې ولای ورته موږ ته ولای وایو ها چې هغه ولای ورن ټول چې ورته نه لري چورلندې چې کوم ځای وبتاوي نو هغه د خاصه ډوبي ګرداب نو هغه په ګرداب کې کیشته ګرداب ته رسیدلې ده نو معنا دا چې next step is it will be sinking به ډوبيږي نو خواجه صاحب رحمت الله علیه هغه وی الحمدلله هغه وی الحمدلله باید چې ویل شي انا لله وانا الیه راجعون تکلیف کې خو ویل شي انا لله وانا الیه هغه وی الحمدلله او بیا خپل درس شروع کړ لږ ساعت بعد یو بل سره راغی وی حضرت السلام علیکم وعلیکم السلام ویجی هغه زمونږ شپ د ګرداب نه بهر راووتو نو غلای نه بهر راووتو خواجه سے بیا وی الحمدلله نو چې کله درس ختم شو نو یو مشر طالب ته تاسو کو ویجی نن دا مسله باندې پوه نشم ورته څنګه مسله وی دا لومبنه خبر چې راغی هغه تکلیفو غمو نو باید چې ان لله ویلې نو تاسو الحمدلله وې دا دوی ورته خبره زین کې راځي چې خوشاله خبره ته الحمدلله وې نو خواجه سے بل جواب ورکوي ایمان نه وړاندې نه الحمدلله د دې شپ په غولای کې غم باندې ویلې دي او نه راځم الحمدلله د ګرداب نه دراوته خوشاله کې ویلې دي نو یې ته الحمدلله په څو وې چې خدای لپاره ډېر لوی تعریفونه دي دا سره د خوشاله وي دا سره چې تاسو کې حاله څنګه هغه سوې الحمدلله بچی دې څنګه دي سړی وای الحمدلله جاب دې څنګه دي سړی وای الحمدلله بزنس دې څنګه روان دي الحمدلله موت لار څه څنګه دي الحمدلله رشتہ دې څنګه دي الحمدلله نو چې حالت له سړی الحمدلله وای نو یې تاسو په دواړو صورتونو الحمدلله وای خواجه صاحب رحمت الله علیه ورته وای به مان نه په هغه کیفیت او نه په دې کیفیت خو چې کله د غم خبر راغی د تکلیف خبر راغی چې شپ په ګرداب کې نخته دی نو ما د خپل زړه کنیکشن او ربط چې کوم الله سره دی هغه می جج کړ چې هغه کې څه فرق راغلی چېرته دا تار سپارکل شروع د تعلق کې زما خدای سره کوم هارت لاین باندې تعلق دی د چېرته سپارکل شروع نه کړ څه شي کې خو په کې رانغی نو راغلی په کې نو ما الحمدلله دې ته وایي استقامت او وایي چې کله د خوشاله خبر راغی نو بیا ما زړه جج کړ کله سره د غم د وجه بيدینه شي او کله د خوشاله د وجه بيدینه شي نو سره کنه انو چې کله د خوشاله خبر راغی نو بیا مې زړه جج کړ چې څه وېورې خو نه شو نو بیا مې کنیکشن ټیکون ما الحمدلله وې صحیح دې ته وې استقامت دې ته وې استقامت حدیث کې راځي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د استقامت ډیر خو بیان کوي فرمایي عجب للمؤمن ان اصابه خير حمد الله وشكر وان اصابته فتنه حمد الله وصبر د مؤمن حالت ډیر قابل تعجب دی کله تراحت او خیر ورسی دې بیا وی الحمدلله او په دې حالت باندې د خدای شکر کوي او کله د مصیبت ورسی تکلیف پر راشي دې بیا وی الحمدلله او په دې حالت باندې صبر کوي صحیح نو په غم او خوشاله دواړو کې الحمدلله خدای سره تعلق برقرار ساتل دې ته وی استقامت دې ته وی استقامت او استقامت لوی شی دی حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ آیت ترجمه چاوته پوښتنه چې ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا چې هغه خلک چې هغه یو ځل ویل چې زموږ رب الله دی بیا په دې خبره ټینګ ولاړ دي که غم پر راځي که تکلیف پر راځي که وال خوري که جیل ته ځي هر څه په دې خبره ټینګ راځي رب زموږ الله دی موږ په چا طرف نه وایو موږ بل چا طرف نه وایو دا صحابه د ټول له غلطیوم دا وایي د خلکو نظر کې چې هغه زموږ رب څوک دی یو الله له قران کریم فرمایي الذين اخرجوا من ديارهم بغیر حق الا يقولوا ربنا الله چې اصل مظلومان خو هغه خلک دي چې هغه د مکینه یستو ته مجبور کړل دا غي نور هیڅ جرم نو یو جرم کړو چې ربنا الله زموږ رب الله دی زموږ رب الله موږ انسان ته رب نه وایو انسان د انسان رب نه دی بلکې یو الله د ټول مخلوقات بس دا جرم دا د غي لپاره ناقابل برداشت شو هغه دې ته مجبور کړ چې مکه پر خدا مدینه ته لاړ صحیح نو الله تعالی وی هغه خلق چې چا یو وار وی چې ربنا الله ثم استقاموا بیا د استقامت مظاهره وکړه تتنزل علیهم الملائکه کانټینیوسلی دوی ته الله تعالی فرشتي را لېږي کانټینیوسلی الله دوی له فرشتي را لېږي الله تخافوا ولا تحزنوا چې تابانه به خوف هم ني تابانه به وریځم ني ته باندې فکر مند دي نه به در باندې ير راځي doesn't matter چې د دنیا ژوند څنګه تیریږي کله به صحیح کله وبدي فلکچویشن او انفلیشن په پار کې راځي انفلیشن او فلکچویشن دا په ژوند لازمه ده
صحیح فارسی کې هغه وایي چې هر روز عید میز کې حلوا خورت کسه هر روز کو اختر نه چې خلک به حلوا خوري صحیح وکړه اختر وی کله غم وی کله خوشحالي وی کله خادي وی کله جاب وی او کله نه کله بزنس کې ګټای کله پکې خساره وي اوس دا بزنس نو ټول عمر ګټي کوي ها کله خساره ورته جاب همیشه وي ها کله فایز سره صحیح خو استقامت باندې چې جاب وی او الحمدلله جاب نه سره فایز شوی الحمدلله او دغه حالت باندې ستې ته استقامت دته وای استقامت او چې سره کله ښه حالت کې نو هغه کوم ناشکری کوي د خدای عیاشی کوي او بدمعشی کوي او چې تکلیف پر راشي نو بیا له چلے وي نو پتہ ولګي چې دې برګري کې استقامت نشته دا جذباتي دي دا ایموشنل ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير منوعا الله تعالی فرمایي چې د انسان فطرت کې جذباتیت ده هلوعا معنا دې ایموشنل دی اذا مسه الشر جزوعا چې تکلیف ورته ورسي لوی چغوي او دومره کمپلینټس کوي بازار ست بابر باسو خدایو مونږ لیدلیو ټول تکلیفونه د مونږ قسمت کې دي صحیح نو اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير منوعا او کله ورته خیر ورسي نو بیا خدای ته مقابله ولاړی چې کله مالدار شي حیثیت او منصب ورته ملاوي شي بیا خدای باندې هم بریک نه نشي یا په خدای هم ورځي معاذ الله بیا پیغمبر هم ورته کوي معاذ الله بیا د خدای په قران هم ورته کوي معاذ الله نو الله تعالی رسول به استثناء کړ الا المصلين حکم خلق چې د مانزه په صحابه باندې کوئی دي هغه باندې دا کیفیت ناراضي چې منځونه کوي خو په حکمت هم کوئی دي چې د مانزه معنا څه ده چې تا کې استقامت راشي د منځ معنا څه ده چې تا کې استقامت نو د استقامت معنا ده چې په حالت کې الحمدلله حالت کې الحمدلله لکه یو مرغای دا موږ ته چته وایو دا څه وایي څه دک ګور ورکوټه ولې دا د دې مرغای نام ډیر وړه ده صحیح په یو ځای کې استه نه ټټ ټټ صحیح ورته ورته پینځي وي صحیح نو دا ها نو زمون پښتو کې د المثل دی وای د شپې دا څه ته چې شپې وي د شي اسمان دا واحده مرغه چې د شپې داسې وی لکه چې د پلاني په اسمان ته لوي د اسمان ماټي کړي د چې هم دا ځامي د شپې د اسمان ماټي کړي مور په شپې دی صحیح نو د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې عجب للمؤمن د مؤمن حالت قابل تعجب دی ډېر خوشاله کیفیت د مؤمن کله ته خیر ورسي راحت کې ملي د خدای حمد وای او په دې حالت باندې شکر گزاري اسمان تخپینه نيسي متکبر کیږي نه وای نه ثابته فتنه حمد الله وصبر او که مصیبت ورته ورسي نو بیا هم د خدای تعریف کوي وصبر په دې حالت باندې صبر کوي stability او patience او حدیث کې راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دې شی په خپل یو واضح رول ماډل دی چې کله صحابه کرام غریبانان لکه بلال عمار سهير خباب بن الارب یاسر سمیہ دا ټول غریبانان خلک کله بډوډا و کله بنو ولګي او بچری دي ناغي ورته وي دا محمد ته خدای پیغمبر صلی الله علیه وسلم نو باید چې د زمکو د خزانو مالک وي او د دلولو باغونو او دلولو جاګیرونه وي دا ټول عرب د په کنټرول کې وي اول ته د دنیا سره او سپین راتلې او تاسو بادشاہي کوله ځکه دا ټول سره خدای نه کړي خدای پیغمبر خدای ټول سره د کنټرول کې نو جبرئیل امین راغی حضور علیه الصلاۃ والسلام ته ورته وی چې الله را لګره د خلق ستاسو ملګرو له تعالی ورکړي نو کوم غواړي او دغه د ویش او ډیزایر دی دا د خواهش وی ان الله عرض علی ان تصير لي الجبل ذهبا الله تعالی ما ته دا پیشکش وکړ چې دا جبل ابو قبیس ته بیت الله سره نږدې ابو قبیس ته کتره دا چې محل کې وسولار دی پیلس په ولار دی ودا ابو قبیس غر دی الله تعالی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته کته غواړي نو دا به تعالی باندې سره 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 به کوم یا نور خلکو د پاره براکوي کاغی ورته لاس کوي نو ډبره او تیګه به لاس راځي کته ورته لاس کوي چې څور راغلی رسول ارزو بچراغله ناغه بسر ذری فقلت لا يا ربي ما وين اوربا اني احب ان اشبع يوما واجوع يوما زما دا فخره چې یو ورځ موړم او یو ورځ اوږم یو ورځ موړم یو ورځ وږم فاذا شبعت شكرت واذا جعت صبرت چې کوم ورځ باندې موړم ستا شکر وکم چې کوم ورځ باندې ډوګه راشي صبر وکم هغه حالت باندې او دا دواړه مطلوب دی الله تعالی ته چې په حالت د راحت کې شکر او په حالت د مصیبت کې صبر صحیح شکر او سفلا خانه دې سره ایمان جوړ شي
بس کدا کیفیت یو مسلمان کې راغی بس دا ژوند ډېر آرام سره تیریږي. دا زمونږ ژوند خو به آرام څه کړي ممکن نه شکر دې راځي ته بس دا نه شکر ته نه صبر نه شکر او صبر دواړه نشته استقامت وکړي نه راشي. وَإِنِّي لَغَفَّارٌ أَيَقِينًا زَبَخُلْ کے مال منا چاہتا تا بچاغ توبہ کړه دا و آمنا ایمان راوړې دی و عمل صالح عمل کړه دې نه ثم تدا بیا هدایت نه استقامت پیدا کړې. نو ما تاسو سوال ویل دي چې د کفر هم درې مرتبه دي او د استقامت هم درې مرتبه دي. کفر او بيدینی ابتدائی راځي جهالت نه. ابتدا کې سره ولې دین نه انکار کوي؟ جاهل دي ناپوهي. صحیح. او کدی جهالت سره سره ټیم پاتې شي نو دویمه درجه ده د عناد ایروګنس. موږ ورته پښتو کې عناد وایو یا زد وایو ورته. صحیح ورته زد سره په زد ودرېږي پته یې ورته چې زموږ کار ناروا دی خو بس زد غسته. دا دویمه درجه ده. او چې یو سړی زدي شي او د عزت سره ټیم پاتې شي نو دریمه مرتبه ده جباریت. څه شي؟ جباریت چې الله تعالی ولا زبان یو قفل ولګي. تاسو قلف وایي ورته الله تعالی ولا زبان یو جننده ولګي یو تعالی ولا ولګي د هدایت دروازې به بند کی. د هدایت د عزت اور بلا ده پسې چې تور بلا ده پسې چې جهنم نست ورسي. قرآن کریم کې دا خبره ذکر شوه چې ختم الله على قلوبهم. الله تعالی دغه کافر زړه سیل لګولې. نو پیغمبر ته وی سواء علیهم انذرتهم کته ورته سر نه غړې کې د ایمان راوړو ته ځکه نه احتیاط چې الله تعالی دروازه بند کړې ورسي. ځکه دا ایروګنس شي دي. ځکه دا ایروګنس شو الله تعالی ولا اغسل لګو. نو دا قرانګه د استقامت د پاره درې درجې دي. لومبنه دا شروع کیږي د انابت نه. انابت معنا سړی کې د میلان وی چې خدای راته هدایت راکړي. یعنی دا غواړي دا ویش دی دا ډیزایر دی دا خواهش دی چې ما ته خدای هدایت راکړي. نو چې چا کې انابت وي نو دویمه درجه ده هدایت. الله تعالی ورته ورکړي هدایت. او چې دا هدایت سره ټینګ پاتې شي نو دریمه درجه ده استقامت. الله تعالی ورته سټیبیلیټي ورکړي. لہذا دته هیڅ فرق نه کوي پیسې ورسره کنيشته ورسره جاب استا کنيشته ورسره بزنس څه چلےږي که گزارې کیږي بدن روغ دی که تکلیف ته ور باندې خدای سره د کوم کنیکشن چې څه فرق راځي. او دغه ژوند ډیر آسان دی. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ چاته پوسه کوي د استقامت څه شی دی. ناغه ډیر عجیبه دي د وی تعریف نشي بزد چې په اپوزټ باندې ډیفینیشن وکړي. چې په څه ډیفینیشن دا کې سره چاته پوسه کې انصاف څه شی دی. ان دې ور تعریف وکړي چې ظلم نه کول. او ظلم د انصاف اپوزټ دی. نو په اپوزټ کې هغه ډیفاین کیا وتا چې هغه سره ظلم پیژني. اصله سره ظلم پیژني خو انصاف نه پیژني. نو بس دې ورته وې چې دا ظلم اپوزټ نه اتوماتیکلی هغه پوښي پاره باندې. نو دې ته وې تعریف نشي به ضد. حضرت عمر رضی الله عنه هغه سړی ته د استقامت تعریف په ضد باندې وکړ. وی الله يروغ روغان الثعالب. الله يروغ روغان الثعالب. تاسو کيو کې څه وایي؟ شغال. موږ ورته ګیدړ وایو. موږ ورته ګیدړ وایو یا لومبړ وایو. په قسمه دي لومبړ دی یا ګیدړ دی. صحیح شو. نو اوس دا لومبړ او ګیدړ دې کته چرته لیدلې دې بلار نیغ نه دي د دنګونو دا ټوپ کی دې راځي رسول ځکه د سره هغه خیر نه چې دې غره باندې عمل کوي دې غره باندې عمل کوي لہذا دې لږ کده باندې نه دي ولې په کده باندې واغې ټوپ کی هغه طرف نه صحیح مجبور وکړه ما نه بیا دا ټوپ کی نو دې تر اوغان الثعالب وای دنګونه او ټوپونه لکه لومبړوال کله د لار یو غاړه ته او کله د لارې بڑے حضرت عمر رضی الله عنه استقامت داده چې ژوند په داسې نمط باندې تیرې چې لکه د لومبړ په شان ټوپونه نه وي یو خبر خوا بس خو سټریټ روانه په لار باندې زمري ونه روانه درته په لخان پته لګي چې مولا شي سیف الحان وای ما ته کور کې وای چې مودا وشو شپږه ټکاره چې تاسو سبق لا لس کالو شي سبق لږه قاضي سے تناز دی نو تبکر مولا کېږي صحیح نو مور دې سیف الحان نکونه طلب شروع کړی دی کنه نو او نو ما چې کله نکاح وتړي نو په دعوت یو ټول نړوان دي خلک پلیټ تال راوړي
صحیح نو دوی او دا کار خو ما بل دغه مړی دی کاټی صحیح ده کنه دا قرآن د مورګه د موږ موري سره تاب هم اورېدلې مولا بي دیګر څه ورته ناغه ډېر کې خبرې کوي صحیح نه هغه چې خلق وي خپل ځامن مولایان کوي نه مولایان کوي وې دا دنیا کې ټول تګودو وې دا سرمایدار او جاګیردار چې تمره ډېر شی باندې قبضه چولې ده دیوي سو ډوړې په ماخام خو چې سورزه غریب کوم دوره به دیو کړی یا به ټوکړه زیاته کړی یا به ټوکړه کم کړی صحیح شو دیو په وخت لستر ګان په نشي پړې خو یو څلورو مې سره چر به کړی یا نیم چر به کړی صحیح شو نو خلک ځامن څه کنه مولیان کوي وایي چې وږي به پاتې شي ډاکټر کومه چې په خېټه موړي انجینر کومه چې په خېټه باندې موړي ساينټیست کومه چې په خېټه موړي خدای فرق پته نشته تاسو ته د مولیانو خېټه خو د چرګانو قبرستان دی کوم ځای چې دعوت لرم به ډک پلیټ او غټ پلیټ خلک مولا لري نو بس په دغه دا کار برابر دی صحیح ده وَإِنِّي لَغَفَّارٌ أَيَقِينًا ذَو لَغَفَّارٌ بَخُن کے مال من آغچاتا تابا چیمان توبہ استدا وآمنا ایمان قوی کرے دے وعمل صالحا عمل کرے صالح ثم تداو بیا استقامت اختیار کرے دے او استقامت ما تاسو غالبا ذکر کړی دی شیخ جنید بغدادي رحمت الله علیه ډېر لوی ولی تیر شوی دی ډېر لوی ولی تیر شوی دی د سلسله قادریه ډېر لوی بزرګ دی رحمه الله بغداد کې قبر د زور څور غلې ان حضرت شیخ جنید بغدادي رحمت الله علیه چاته نه تاسو کو حضرت خلق وایي چې ډېر لوی ولی الله دا بزرګان خو نو دعوه کوي یو نه ځان ښکار کوي دعوه هم نه کوي او ډېر لوی صحیح نو خلق وایي چې دا ډېر لوی ولی الله دی ودا د خلقو حسن ځوان دي خوشګماني ده ما باندې یعنی خلک ما متعلق دا خیال لري خو زه خو چې صرف مسلمانم د خدای نظر کې ثابت شم دا عمر کاری صحیح لنجي ما ساده سره ورته خبره لنجي ټول دنیا وای دا ډېر ولی الله ده نو شیخ جنید صاحب رحمت الله علیه وکي الله دې غیر اجر ورکړي خدای دې وکړي چې زما دراوي ګمان ما باندې کوم دې دا رښتیا شي صحیح نه څنګه وینځي خلک وایي چې د لوی ولی الله نو شیخ جنید صاحب لهم غوسه ورلا وی مرګري اسلام مقصد څه دی ما چې دا وکړې زمي ولی الله وینځي خلک وایي چې ته دې ولی الله نو تاسو غواړئ ما نه سوکم کوي ینه ته چې ډور لوی ولی الله تا نه مونږ ته کرامت نه کړو نه ورته لکه څنګه کرامت ویلکه پاوان وتل په هوا الوتل شیخ جنید صاحب رحمت الله علیه ورته ک په هوا الوتل بزرګي وی او دا خدای ته نزدېکتي نه بیا دا مچان خو ټول د خدای اولیاء دي ځکه دې خو په ځای کې نه ناغه ورته لکه په ابو باندې پوري وتل بغیر د شپ نه بغیر د سنا نو یک دا بزرګي وی نه بیا چیند خان ټول چونګش چیند خان دا وی ټول اولیاء الله دي نو بس سره خاموش اثر خاموش نو ورته مرګریا کرامتونه او میریکلز خول دا د دین تقاضا نه ده د دین تقاضا استقامت کار کول د دین تقاضا استقامت کار کول نو ته ما سره خو پاتې کېږي سلیری غنټې ژوند زما مد نظر ساته ما چرته پیغمبر د سنت مخالفت کړل لیکن پیغمبر د سنت مخالفت حکم نو زما ایمان هم کمزور دی اسلام هم کمزور دی او زما ولایت او کرامت کې هم شک دی او کني کو بیا یقینا دا ولایت دی یقینا دا ولایت دی او ورته یو شعر دی و ما برای استقامت آمدیم سیدی سر احمد آمدیم و ما برای استقامت آمدیم نیپے کشف و کرامت آمدیم و مونږ د دنیا تراغلی دې لپاره چې دین باندې استقامت ښکارا کو دې لپاره نه چې خلکو ته کرامت ښکارا کو دې لپاره نه چې خلکو ته کرامت ښکارا کو پیغمبر د لپاره دا لازم نه و چې خلکو ته معجزه ښکارا کړي وي لہذا پر زرګونو پیغمبرانو دا اس معجزه ورسره دي خو بیا هم پیغمبر صحیح پیغمبر لپاره ضروري څه ده چې بس خدای کوم ډیوټي ورکړي هغه صحیح کړي د قرنګ یو ولی الله لپاره لوی ذمہ داری دا او لوی ډیوټي دا چې هغه استقامت ښکار کړي دا نه ده چې خلکو ته کرامتونه ښکار کړي دا کرامتونه خپل زمون په وطن کې میلې لګي میلې ثواب دي صحیح مالته ماران چې لبه یې درم بل ډېر کرامت نه کله لوټه د وبوټه کا غدا چې ولټه کې وبته نه پیوسي صحیح نو بیا په کار کې په ځای لاله
خدای بنده دواره ته خدای ته ورسره الانکه د گمراه دي هغه مونږ هم ورسي وَإِنِّي لَغَفَّارٌ أَيَقِينًا زَبَخُلْ كَمَا چَاتَتَابَ چې توبه کړي دا آمنا ایمان راوړل دي او عمل صالحا عمل کړي صالح ثم تدا ابیا پیدایت عن قومك يا موسى اس موسی علیہ الصلوۃ والسلام ته الله تعالی وی چې تزان سره سکسان راول نقبا می چیفز الیټس معززین د لوی جرګې منبران سو د لوی جرګې منبران زتا ته قانون درکول غواړم قانون او کانسټیټیوشن درکول غواړم ځکه چې فرعون هو بیړه غرق شو اوس به د ازمکه تاسو کنټرول کی نو چې ازمکه کله د مسلمان کنټرول کی نو بیا هغه لازم وي چې الله نظام به نافذ کړي بیا هغه باندې لازم وي دا الله نظام اوس چې مونږ کله د الله د نظام خبره کو نو د مغرب والا هغه خبره زمونږ داسې پلیس کی دا خبره زمونږه پلیس کی چې دا دهشتګردي کول غواړي فلان کول غواړي ګور د امریکا کې اسلام نافذول غواړي د یورپ کې اسلام نافذول غواړي موږ ته دا غلط فهمي ده تاسو شه دا غلط فهمي ده مسلمان مکلف دی چې د خدای نظام بنافذي هغه ځای چې کوم ځای کنټرول د مسلمانانو لاس کې دی چې کوم ځای د کوم ریاستونو کنټرول چې د مسلمانانو لاس کې دی هغه یلته مکلف دی په دې باندې اوس دلته زه په دې مکلف یم چې یو مسلم ته ووم چې شابه دا چې موږ دین سموي ته به دغه کار کوي هغه دا دین مننه ته به څنګه دا شی باون کوي څنګه باون کوي اوس دلته کله کله د سپونټان راشي سیسن والا یا د پیوس کالج والا یا نور ادارو والا راشي خپل پروجیکټ لپاره نو اگر چې هغه سیویلایز خلک دي نو هغه مخکې ټلیفون کوي چې دې څه یعنی میز هغه ریکوایرمنټس دي زمون کلاس برازي ریکوایرمنټس دي نو زه ورته وایم چې بس ریکوایرمنټ دا ډیسنٹ قسم ډریس پکار دی څه پکار دی ډیسنٹ قسم ډریس پکار دی نو بیا وی تاسو کې ځکه موږ ماشومان کو یعنی زنانا خوشکار پچي نو بیا ای تاسو کې وایي چې دا فیمیل سټوډنټس دي ای د پاره سر پټول لازمي دي نو زه ورته کپټ کې نه دیکې دا اپریشیټډ and that is welcome اوس دا غیبه نه امپلیمنٹ کوله کو نه سر پټای صحیح نو راشي بل اړ سره بربندي دلته دا د ناستې څو ورته لیکچر کوم په دې د جماعت ناستې نور ځکه دا به امانه خپل دین خو نشم پوس کولای صحیح دا خو هغه د دین امپلیمنٹ کیږي چې کوم ځای کنټرول د مسلمان لاس کې نو ورته وی چې تراشه سره د الیټ زتا د کانسټیټیوشن درکو سورس اف لا درکو نو موسی علیہ السلام هغه د خدای عاشق نو بس هغه سره منډي واله هغه ځای تر ټول لپاره او کسانه رسو پرې وله وما اعجلك عن قومك او سشي فوجدتو پتلوار راو ستل قوم سانا او موسى قال موسى علیہ السلام هم اولائی قدا سری اغدغ دمعا پسیرا روان دی اثر مانا نشانہ یا اثر مانا اتباع ای ما فالو کئی قال هم اولائی قدا اثری وی اغدغ دی زمان شانبانے ازمان اتباع بانا روان دی وعجلت الیکا اما حجرتو کو تلوار میں اکڑتا طرف بے اور بغما لترزا چتا خوشالا شی زدورا پا منڈا ذکر علم چه زما خو مقصد داره چتا خوشالوم نو ماوی چه زردانو رسو چه خدا خوشالا شی قال نوے موسیٰ اللہ تعالی فإننا قد فتننا قومکا وی یقیناً ما فتنہ کرے دے قومستا فتنہ کی میں چھوڑے دے قومستا من بعد کا پستانا وَاضَلَّهُ مُسَّامِرِ گمراہ کرے دویل سامری گمراہ کرے دے سامری گمراہ کرے دے نا قومیں گمراہ کرے دے فرجع موسیٰ علاقہ مخیر علی تفسیر فرجع موسیٰ علاقہ اس موسیٰ علیہ السلام چی دعویٰ اوریدل چی خضر عالم کوہی تور تا سامری زمان قوم زمانہ بعد مشرکان کرل گمراہ کرل خدای سره چې دا غوی کوم لایق دیوا خدای سره چې دا غوی کوم لایق دیوا هغه لایق دی ولا ختم کړه نو موسی علیہ السلام خدای نه کتاب کو زر واغسته 10 کمانډمنټس تاسو باندې وی کی کتلی چې دې بیا کله واپس راځي نو 10 کمانډمنټس ازمکه تارتاو کی دغه دې سختوي ته سړیو صحیح نو چې راغی وی چې خلق له لګیا دي د سخی عبادت کوي سخی نه خدای جوړ کړی تاسو ورته ګیله کې وای اجغلی سوای ګیله کې نو د ګیله کې عبادت دی نو بس موسی علیہ السلام له غوسور له بس ان کمان مې ته داسې بس مکار تا کو ورمنډه کړی خپل روح باندې دا وستا مسله
فرجع موسى الى قومه واپس راغ موسى علیہ السلام کو خپل غضبانا غصہ غصہ اسفن حسرت کون کے غصہ او افسوس کو دی باندې دا سورہ به وقوف مخلوق ته قال يا قوم ادعوكم زما الم يعدكم ربكم آیا وعدن وکړتا سرستا وعدن حسنا خيست وعده دا چې استاد خپل اختیار مالکان یې زمکه تاسو کنټرول کې دا قانون بدل الله تعالی درکړي او دا الله د قانون نه بهترین قانون بل د انسانانو لپاره نشي کېده چې کله تسلوس نه ولیکا چې قانون د انسانانو لپاره هغه بهتر وي چې ورکړی یو داسې ذات چې داغه علم محیط وي انکلوسیو نالج چې څنګه نالج لري کامپریهنسیو نالج لري پارشه باندې چې علم محیط وي او په هر ماینوټ ایشو باندې علم یوازې چا دی د الله موږ حضور له کو د علم به په یو فیلډ کې او هغه حضور له دی او ما اوتیتم من العلم الا قليلا الله تعالی فرمایي کوم فیلډ کې چې ته ماهر او پی ایچ ډی لري هغه کوم ته نور پته نشته چې 0.0% پیسې علم افیل کو ډیر لوی دی نو دا محیط علم یوازې له چا دی چې څه ته پټ پاتې کیږي نه حال نه ماضی نه مستقبل یوازې الله دی الله تعالی ته زموږ ټول کوالټیز هم معلوم دي زموږ فالټس ورته معلوم دي زموږ شارټ کمنګز ورته معلوم دي کنه دي معلوم دي what will happen to us near in future or late in future الله تعالی معلوم دي چې د انسانانو معاملې سره نه دا علم محیط ته نمبر 1 نمبر 2 دا ذات چې داغه رحمت شامل وي علم کامل دی رحمت شامل دی دوستوں دشمن ته اوس دا الله تعالی رحمت دوست دشمن دواړو ته شامل دی موږ هم ډوډۍ راکړي چې څوک نه مني او چیلنج کوي نه غیلم ورته کې نه ورته خډېره ورته سادي څه کوي څنګه سلامه سادي څه کوي چې کرے میں کہ خزانه غیب اجه غنی یاد ده غبرو ترسا وظیفه خورداری و او کریم خدای استاد غیب و خزانه نا فاسق فاجر و گمراهان ټول خوراک کوي کنه کوي رزق سو کوي نو کوس الله تعالی صاحب پیدا ځمکه باندې یو دانه نه پیدا کوي نو سو رزق تکم ده نه اللہ تعالیٰ فرمائے سادی ہوئی کہ کریم کے خزانہ غیب او کریم خدای استاد غیب د خزانه نه قبر ترسا وظیفه خوداری ټول خلق خپل اسپری دوستارا کو جا کنی محروم تو کے بعد دشمنا نظرداری پر دوستان به د خوراک نه څنګه محروم کی ته خو د خوراک بعد په دشمنانو هم د کرم نظر ساتي صحیح اور دوستان عقیدہ نہیں جڑی کی مونږ یو دوستان کو خدای مدار کې نه جوړیږي چې خدای رزق ورکوي جوړي نه جوړیږي حالانکه زموږ جاب زموږ بزنس زموږ دنیوي اٹیچمنٹ څومره چې دي د دې حیثیت صرف د سبب دی د دې حیثیت صرف څه شیخ رحمت الله علیه هغه د دې مثال ورکړ وی دا زموږ بزنس زموږ جاب یا ست ابو داو چې کو اصل رزق خوراکي الله تعالی رزق راکې شو الله تعالی دا هغه اسباب دي دا هغه اسباب دي حیثیت داسې لکه تیار خوراک دي او په مجمع کې پروت ته ټری کې دا پاسه په دسترخوان غوړي دي سره دسترخوان د سیف الله خان کار صرف دومره چې رزق خو پرووایډډ دي دغه صرف د صادر او رومال راکشتي چې دا شی راکشاره شي نو شیخ رحمت الله علیه فرمایل چې دا زمونږ ته ګودو بزنس او جاب دا صرف رومال راکش کول دي otherwise that has been decided by Allah subhanahu او دغه وجه چې یو دوه کسان سورہ دوه کسان یو شان کوالیفیکیشن لري څنګه یو شان کوالیفیکیشن لري یو غریب ته په 711 کې کار نه ملاويږي او بل سره هغه د کال $2 جوړي نو پته ولګي دا چې decision is based upon something else که په کوالیفیکیشن وي یا په کار دي هر هغه سره چې دغه انسټیټیوشن نه ګریجویټ شوی دی هغه د سیمیلر جاب لري او سیمیلر پیسې جوړي صحیح شو نو اللہ تعالیٰ ذکر کے یاد ہوتا ہوا نمبر 3 قدرت کامل چې دا اللہ تعالیٰ چې لا جوړ دی او قانون ورکون کړي د قدرت دا کمپلیټ او پرفیکټ قدرت دی قوت دی په چا کمزور نه دی ته تاسو کول شي
او صرف تپوس نشي کوله سړي نه وګم راځي شي نه تپو او کوي به تپوس قیامت پر ورځ تپوس کوي وګم راځي پنشمنت به ورته اوس دنیا کې بل ډېر حکومتونه داسې دي چې قانون ورکی نو ورته په قانون کې 200 نقصانات دي بلکې 2 په قانون کې 2 نقصانات دي یو دیمه دا چې په قانون کې انکلوسیو رحمت شامل نه بلکې دا پوینټ اف ویو دی چې دا اوس کوم قانون جوړو د دې سیکشن د دې وکټم بګوند افلانه ځین کې دا شی پروتي قانون جوړیږي په دې بیک گراوند باندې صحیح چې د خپل مخالفین به دا به دباو موزلیل به بلکې دې کله کله مثال ورکړم دا زموږ د ولی خان دی بوټو سره نیولیو صحیح پر کنسپیریسی کیس کې یو قانون هغه جوړ او قانون دا جوړ کړ چې د بهر نه څوک اټرنی چې څو پورې د پاکستان په هائی کورټس کې 2 کال پریکټس نه کړي نه د کورټ کې نشي پېښ کېږي ځکه چې ولی خان دی بار نه وکیل راوسته اټرنی راوسته نو قانون جوړ کړی سملای او پاسه نو بس اټرنی خو بیا نشي پېښ کېږي پاکستاني اټرنی او پاکستاني اټرنی هغه چې وخت حکومت نه بدباو هغه چې حکومت نه بدباو باندې په دباو نه مانو لہذا قانوني دا غلار بنتا صحیح نو د ولی خان دی کیس په لوګو د رسول ډسمس چې جنرال سبراله جنرال ضیاءالحق نو بوټو سے مرغت په کیس کې بوټو سے د قتل کیس کې نو چې د قتل کیس کې ورته نو هغه به چې زما اټرنی با د لندن نه فلانه او فلانه راځي صحیح نو کوټ ورته صلاح قانون دیتا نو قانون هغه په ملفاید انټنشن جوړه په خپل کې ورته نو هر حکومت هغه چې قانون جوړي سم ملفاید انټنشن وي انشاءالله صحیح لکه په ملفاید کې ډېر پکې ملفاید وي اوس الله تعالی چې کوم قانون ورکړي ملفاید انټنشن پکې نه وي نو چې ملفاید انټنشن او دا څلورم کنډیشن دی چې نان بایس دا لا ګیرنګ تاټي نان بایس او نان بایس صرف الله تعالی دی نان بایس انسان که سورم وایي چې نان بایس نه دا په نیچر کې پروت دی صحیح شو ها البته نسبت به چې یو بل ډیر نان یو بل ډیر بایس یو بل به لغونه کم به خدا بایس دا په نیچر کې پروت دی صحیح کله ویټامین پروتین کې سره نه کې کله کله سره نه اوس خو به د باندې سینه راځم کسره وته ډیر ډیر مولوی شي ډیر عالم دی سړی نه وایي یم دا خو یم په پښتون وایي کنه اوس څوک دا نه هم ځان ته خلاصوله نو دا انسان په نیچر کې دی نو دا څلور صفاتونه نمبر اول چې علم محیط دی نمبر 2 چې رحمت شامل دی نمبر 3 چې قدرت کامل دی او نمبر 4 چې غیر جانبدار دی نو چې کوم لاګینه غتاټي ها عمومي دي دې کارګرانو ډېر اعتراض په دې شریعت کې نه شریعت دې سره غاړي دا ورو په تفصیل کې راځي او ډسکس کوو فرجع موسیٰ الى قومی واپس موسیٰ علیہ السلام قوم پر تا غضبانا صفا پا غصہ او حسرت کے ان کے قال اوید یا قومی او قوم زما علم یغفکم آیا وعدن وکرتا سر ربکم رستاسو وعدن حسنا دیر خیست وعدا چی او خود قانون چې هغه به کوالیفای کوي ایوری اسپیکټ اف یور لایف ستاد ژوند ټول تقاضو باندې پوره پریوتل کې هغه قانون د تر کوي افتوال علیکم العاد آیا ادش و پتا سبحان زمانہ دا وقت سبحان ډیر وګت شو یعنی ما سره ډیر وخت تلته تیر کوئی دور کی چې تاسو د کفر ته اراده وشو افتوال علیکم العاد آیا ادش و پتا سبحان زمانہ ام ارادتم یا تاسو دا اراده وکړه ان یحل علیکم جنازل شتا سبحانه غضب من ربکم غضب د جانب د پروردگار تاسو نه فاخلفتم موعدی لہذا تاسو مخالفت کو د هغه واپسې د ټایم ما ته انتظار وکړو زما واپسې ته انتظار وکړو ځان له خپل فابریکیشن وکړو قالو دوی ورته ما خلفنا مونږه مخالفت نه کړې موعدکا دا واپسې د ټایم ستا په ملکنا په خپل اختیار باندې ولکننا حملنا اوزار من زینت القوم لیکن مونږ باندې باعث جوړ کړې شو اوزار من زینت القوم اوزار دا جمع د وزر د برډن ته وایي څه ته وایي برډن ته او دلته په معنا د جول دی اوزارا من زینت القوم باعث پریشمون بالے آغا بردن دا جوری دا قوم زمونگا فقذفنا
نو اوس دوی اوه چې اوسه کوم جوړري مونږ ته د فرعونانو نه پاتې شي وای فرعونان خو غرق شو کوم جو هغه زمونږ د پر عذاب شو ادم د پر څه شي هغه زمونږ د پر عذاب جوړ شو وې څنګه عذاب جوړ شو وې دې سامری مونږ کنل شو دې سامری مونږ کنل زکه دا خرجو دا په غلامای کې پاتې شو او د فرعونانو د پرتعیش او د لگژوریس لایف نه ډیر زیات امپریس اوس هغه د تعیش او د لگژری هغه ټول وسایل د دوی لاس کې راغلل نو چې کله د بشرینه د دوی په لاس کې راغلل صحیح او د ګولدینه مخکنه امپریسو مخکې تدې حدا امپریسو چې غوي خدای په غونیانو سره د ټولې پیسې دی لور کړی ګولډن دی لور کړی دا د مشر زمون پریزیدنت یو جورج بوش سے مشر والا سینیئر 91 کې په د عراق باندې چې اٹیک وکړو نو دا د عراق د مشر د په د ټي وي باندې یو ځل بیان کو نو په بیان کې وی خدای مونږ سره دی سره دی وی خدای ته مونږ سره دی نو د کوم ډیر ټیکنیکل سره انو د بیا په خپل اډریس کې وی هغه وی چې خدای مونږ سره دی خدای کوم سره یې کني مونږ خدای سره یو دوی مونږ ته خدای نه خو مونږ ورته دا چې کو د خدای لپاره کوي دا خدای لپاره کو نو د دې بني اسرائیل زین کې دا چې خدای فرعونانو سره دی هر څه دوی له ورکړي د دې شینه دومره امپریسو چې گویا لکه د ګوډ ته خدای وي د سیلور ته خدای وي د ویل ته خدای وي د دولت ته خدای وي لہذا سامری ور سره دا کې وکړه دا ډرامه ور سره وکړه وی دا ټول جوړ چې چا لاس پر راغلي دي یو اور یو کې دا کې ورغورځو ایکی ورغورځو او سره پروفیشنل دا غینه یو سکیل ورکړه ګیلکې جوړ کو او ګیلکې هم داسې جوړ کو چې هغه کې میوزیکل انسټرومنت زکه د دې یو سیمه متاثر دغه توډی کا یو خو ایجپشن کلچر دا چې هغه د غوا عبادت کوله کله مونږ هندوانو دای دا هغه د کلچر نه متاثر د دې وجه یو د قران کې الله تعالی وایي چې اجعل لنا الها کما لهم الها د موسی علیه السلام له ځل ډیماند وکړه وی ټیک ته موږ ته باندې ایمان نه وړه خو زمونږ د خدای موږ ته ونه لیدل زمونږ د خدای ارزوی مخه ته پروتي د دې خدای د دې مخه ته پروتي ګوري ورلا موږ له یو داسې خدای پکاره چې ورته ګورو موسی علیه السلام ورته انکم قوم تجهلون زمونږ شیخ ته وی موسی علیه السلام په حضور ورته تاسو به خردا مړي انکم قوم تجهلت کوي نو دوی ځکه چې کوم وطن کې اوسېږي او کم کلچر ډامیننٹ وي دا غینه متاثر کیږي خامخا او زمون په لاسوابه کې انوان دي څه دي هغه انوان چې تاسو خبر کې دکانداران دي چې ته ورلان شي او سودا مودا دي کې ناغوي نشته نه کا ان شاء الله سبا برابرې مطلب وایي دا مولوی څه دی ځکه ان شاء الله وایي کله تاسو ته وکړو بزنس څنګه دی الحمدلله د خدای مهرباني ده الحمدلله د خدای مهرباني حالانکه دې انوان خو ولې دا کلمات وایي زکات ته مسلمان کلچر ډامیننٹ دی ایته متاثر دي نو کم کلچر چې ډامیننٹ وي نو هغه نه سلام لکه اوس موږ امریکا کې اوسېږو نو موږ خپل السلام علیکم ورکړي د هاي بای کو وجه ځکه چې کلچر د دوی ډامیننٹ دی نو د قرانګه د مصریانو کلچر ډامیننٹ او د هغوی په کلچر کې د وای عبادتو لہذا صابری هغه فلسفه پر کې دی لسخه جوړ کړي وا دویم د ګولډ ډیر متاثر د سرو زرو ډیر متاثر نو هغه څه ولهم جوړ کړ د ګولډ او نمبر 3 دا د میوزیک ډیر شوقیانو د بل اسرائیل دا میوزیک ته خلک سړي شریک غړي دا میوزیک ته خلک سړي شریک نو هغه ولا د ګولډ د میوزیک انسټرومنت جوړ کړ نو چې عقل به وین چلے دو پای کې مختلف ریزم راځي تکه مختلف نو دوی ورته غړي دل نو سجده به ورته کوله غړي دل ورته نور تفصیل دی الحمدلله رب العالمین والصلاه والسلام على رسول محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم ارحمنا بالقران لما ذكرنا من القران ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا واذكرنا تلاوته وانا الليل وانا النهار فالله خير حافظا وهو ارحم الراحمين